راتلونکي الیکشن کې به که خیر اوس بیا میدان ګرمیږي. زما خدا تجویز دی زه وایم چې بایکاټ به کوو، خو داسې بایکاټ به کوو چې دلته به ټول یونین کونسل ملګري راغونډو او یو ملګری به خوښو ورسو چې خدای دې کړي چې د هر کورنۍ یو هر قسمه سړي وي، خو یو سړی به خوښو او د هغې د مقابلې ته به ایم پي ای او قومي سیټ ته به ودرو. زمونږ دا اوټ چې کوم دی دا به د هغې ریاکشن کړي چې یو پارټي به دلته نه راځي، مونږ به ورته وایو چې زمونږ د کلي سړی ولاړ دی او بس مونږ به کلیوال ده او ښه به کمیټي به جوړوو، هغه کمیټي به هغه سړی خوښوي او انشاءالله قومي سیټ ته هم سړی ودرو او صوبې ته به ودرو، که بیلي او که ګټي. خو دا زمونږ یو احتجاج او په دې احتجاج کې مونږ پرپور حصه انشاءالله اخلو. خبره خو ډېرې دي خو یو خبره راته کومه، ما یو وعده کړې وه د کلي سره د خاص کر د امن باره کې چې زه به دلته امن راولم او کلنګې به څوک د چا نه نالي. مینې شودا وه ډېرې خبرې، خو مینې شودا وه چې کلنګو به زه ذموار یم چې زه به کلنګ لکه ورکومه تاسو به څوک کلنګ نالي. الله ته پته زه په دې جذبه او په دې هغه باندې کلک ولاړم او مخلص وم. ما پکې څه ونه کړو، خدای پاک چې ډي ډي راوکړه بوسخکو والا راغله او دا کلي تاسو ولیدل چې امن او پاک شو که پاک نه شو، صرف زما جذبه وه او غلطو خلکو نه زه وټ اخلم نه نو صفا ورته وایم چې چو صاحب دغه ولاړ دی ګاډي کېږدی تپوس ته وکړه که چېرته مې غلط سړي ملګرتیا کړي زه پېښه والله پېښه الله په ما نه په آخرت کې تپوس کوي.